الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون الله تعالى د خپل دین د پاره په هر دور کې رجال پیدا کړي د دې د پاره چې د الله تعالی را لېږلې شوی رڼا چې هغه د الله تعالی دین کامل دین اسلام دی هغه په دنیا باندې خوره شي او په دنیا باندې هغه رڼا نافذ شي د هغې د پاره الله تعالی په هر وخت کې رجال پیدا کړي الله تعالی په دې دور کې دا کار چې کمدنو د حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی د پنځپیر داغه د شاګردانو نه ډیر په احسن طریقې سره او ډیر په خپل طریقې سره واغست او الله اخلي او الله دې ټول کارکنان همیشه د پاره پدې کې لري د توحید او د سنت आवाज پدې یوازې صوبه سرحد کې نه بلکې ټول پاکستان کې افغانستان کې ایران کې او په ډیره حصہ چې کمدنو د عربو دنیا کې یورپی دنیا کې الله تعالی د توحید او د سنت او د قران کریم आवाज د دې خلکو د خلې نه ډیرو ځایونو ته د دنیا ورسو الله تعالی دې قبول کړي او الله دې په رضا شي وخت په وخت لکه څنګه چې قانون دی د اسلام د ترقۍ لپاره او د توحید او سنت د مشن د ترقۍ لپاره الله رب العزت باطل سوخ لروچت کی د دې لپاره چې حق له شهرت ورکی د اسلام مزاج دا دی چې جتنا دباؤگے اتنا ابرےگا دا د اسلام مزاج دی چې څومره د چې کمدنو تزاحمی او د سره مقابله وي دومره د ترقی کوي دومره د ترقی کوي کچرته په مکه مکرمه کې د ابو لهب او د ابو جهل او د دې خلکو عناد نه وي نو په مدینه کې و دین اسلام نه وي چم کېدل الله تعالی اسلام زنده ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دا یو قانون دی چې باطل سر روچت کی او الله تعالی پاغي سره حق له ترقی ور کوي کله یو شانتي مسلې خلق روباسي او کله بل شانتي د ډیر وخت نه چې کله انقلابي خلقو د انقلاب خدمت کړي دي او د توحید او د سنت عالم روچت کړي دي چې په خلقو کې روح پیدا کی مقابل کې داسې خلق چې هغه او د کون کی وي او دا نه غواړي چې امت تیرا بیدار شي باغی قسمه قسم مسائل چې کمونو مخې ته راوباسي یو دا غي نه ځنې مسلې دي چې هغه د حیات النبی مسله یا د عذاب قبر مسلې داسې مسائل راوباسي چې خلق پاغي کې اختشي او د اهمو مسلو نه چې کمونو هغه پاتې شي پاغي سره حق پرست چې کمونو بدنامول غواړي د حق پرستو په لمن باندې داغ لګول غواړي د ډیر وخت نه د عذاب قبر مسله هغه چې کمونو چلیدله الله تعالی چې کمونو زمونږ ضرور محترم الله تعالی له داغي په عمر او صحت کې برکت واچي حضرت مفتی فدا محمد ربانی سے الله تعالی له داغي په علم عمر او ټول صلاحیتونو کې برکتونه واچي هغه سره نور ملګری چې کمونو شریکی کارو مفتی رحمت الله سے مولانا سمیع الله سے نور ملګری داغی سره چې کمدنو تعاون معاونینو الله تعالی داغي فتنه سرکوبي الله تعالی د دې په برخه باندې لیکلی و الله تعالی دې دا فتنه د همیشه د پاره ختم کی او دا د الله رب العزت زمونږ په نور ورونو دیوبندیان ورونو مونږ هم دیوبندیانو غیم خو غی ځان ته لګ ډیر نسبت کوي ما غی باندې چې کمدنو الله تعالی دا رحم کو چې د حقيقي دیوبندیانو سره دا غي دا غراله مقابله رااله او مباحثه رااله والله تعالی د دې عاجزان او فقیرانو په ذریعہ باندې هغه ته حقيقي دیوبندیت او خو
چې حقيقي دیوبندیت چې کمونو ستوي او حقيقي دیوبندیت څه شی دی الله تعالی دې غیرونو لوم توفیق ورکړي ټول زمونږ رونه دي چې د اسلام د خدمت د پاره ټول اتفاق او اتحاد وکي او دا سه خبري چای کې د امت دا غي د زوال سبب وي دا غي چې کمونو ترقی نه وي او د توحید او د سنت د اسلامی نظام او د اسلام د قانون دا غي اوازونه رستو پاتې کیږي په یوي ټکر سره مونږ ډیر رستو پاتې کیږو لمحونه خطا کی صدیونه سزا پای دا غي د وجنه مونږ ډیر رستو پاتې کیو ایمان دم کې خار اسپاکشم 100 سال راهم دور شد صرف دومره پاتې شم چې ازغه د خپینه او باسم نو سل کال رستو پاتې شم نو مونږه د خپونه ازغي او باسو پاغي ازغو باندې مونږ ډیر رستو پاتې کیږو نو د ازغو والو ته زمونږ هم چې کمندونو دا دعوت ته چې د توحید او د سنت پلار کې د قران او د سنت په میشن کې نور چې کمندونو ازغي نه خوري او د الله رب العزت د توحید او د سنت میشن راواخلي او ټول دنیا ته خور کی الله دې اول مالا ټول مسلمانانو له بدی باندې عمل کولو توفیق ورکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم د برادر محترم مفتی صاحب حفظه الله او دې سره دراغلو ملمنو مشکور یو او د حضرت په دعاګانو باندې او دای په فکرمندۍ باندې الحمدلله زمونږ دغه معرکه سرته ورسېده او د دوی سرپرستی او د دوی ملګرتیا او د دوی معاونت دا اوس نه دی دا الحمدلله د 2012 د 16 فروری کوم مشهوره معرکه د اهل الباطل سره شوی و د هغه وخت نه دی وخت پورې الحمدلله دوی هغه مجاهده او ملګرتیا او معاونت او د دوی هغه فکرمندی مونږ د دې احسان چرته په دنیا کې نشو پوره کوله او دومره وکاو د الله نه بغواړو چې الله دې دوی حفاظت وکړي الله دې دوی په مال جان صحت اولاد عمر کې درسونو کې خیر او برکت واچي و ما علينا الا البلاغ